لمانا بدر پاتش دنیا خبر بدر شي لمانا بدر پاتش دنیا خبر بدر شي شمورک با آبدی درنا اشنا خبر بدر شي. نن موږ وایو د ذوي الفروزو حصې په پښتو کې ورته وایي د ذوي الفروزو برخې. په دې کې یو نښان د کراس استعمالیږي، یو نښان د صحیح استعمالیږي. دا نښان د کراس څه دپاره استعمالیږي؟ دا موږ د مړي دپاره استعمالوو یا چې موجود نه وي. وینې که موجود نه ولو یا مړی ولو د هغه دپاره موږ د کراس نښان استعمالوو. او دویم د صحیح نښان یا د ټیک نښان موږ استعمالوو دپاره د ژوندي یا چې موجود وي. دا یو شی زده کړئ چې کراس نښان او صحیح نښان د څه دپاره استعمالیږي. د ذوي الفروزو برخې یا حصې موږ نن وایو. مخ د سبقي کې موږ کراس نښان او ټیک نښان او د اولاد او د اخوه وضاحت موږ کړی ولو. بیا یې راتکراروم. کراس نښان دپاره د غیر موجود یا د مړي استعمالیږي، او د صحیح نښان چې کوم دی یا د ټیک نښان دپاره د ژوندي یا د موجود استعمالیږي. او بیا چې کوم دی اولاد سمرات چیز دی، زوی دی، لور ده، د زوی زوی دی، د زوی لور ده، د زوی د زوی زوی دی، د زوی د زوی لور ده. او د اخوه څخه مراد ورور خور دی. دا درې قسمونه، یو حقیقي و، یو حالاتي و، یو اخافي و. حقیقي څخه مراد هغه و چې په مور پلار باندې سره شریکان وي، معنا هغه ورور خور چې په مور و پلار دواړه باندې سره شریکان وي، مور پلار یې وي. معنا حالاتي و هغه ته ویل کېدل چې هغه خالي په پلار سره شریکان وي، مور یې سره جلا وي. او اخیافي بیا دا ته ویل کېدل چې په مور سره شریکان وي، پلار یې سره جلا وي، هغه ورور خور. نن موږ راځو ذوي الفروزو لره په جدید میراث کې تر ګردو غټ اهم شی او د اسانۍ سبب دا دی چې دغه ورقه د چا سره موجود وي، نو بیا چې کوم دی هغه د میراث په ډېر ښه طریقه باندې هغه یې زده کوی سي او مسله حل کوی سي. په دې کې چې کوم دی ګوره د هر یوه حصه چې کوم ده هغه یې ذکر کړې ده او شرط یې ورته ذکر کړی دی چې دا حصه په دا شرط باندې دی وړی سي، دا حصه په دې شرط باندې دی نسي وړلی. لکه اوس ګوره اول راوه خاوند معنا میړه. اوس چې خاوند په مسله کې ذکر سو ته به سر خلاصوې خاوند څوک مړه ده؟ هغه ښځه مړه ده. په مسله کې چې سړی ذکر سولو، زوج ذکر سولو، نو معلومه خبره ده چې زوجه مړه ده. او که چیرې په مسله کې زوجه ذکر سوله نو بیا به ته خپله سر خلاصوې چې سړی مړ دی. او که پلار ذکر سولو نو معلومه خبره چې زوی مړ دی. او که زوی ذکر سولو نو معلومه خبره ده چې دا د مړي چې دی دا د مړي زوی دی. دا نو دا به ته سر خپله خلاصوې. بعضې خلک چې کوم دی هغه چاول په میراث باندې دغه هغه وایي دا خاوند د چا دی، دا ښځه د چا ده. نو چې بس په مسله کې موږ هغه څوک ذکر کوو چې د مړي سره نسبت موجود وي، چې د مړي پلار وي، د مړي زوی وي، د مړي ښځه وي، د مړي ورور وي، بس دا رقم د مړي سره بیا ته نسبت دستي اخلې. نور به نه پریشانه کېږي دا د چا سړی دی، دا د چا ښځه ده، دا د چا لور ده، د چا دا نه دی. د پردیو خلکو لوڼې او ښځې موږ نه ذکر کوو، چې د مړي سره نسبت راغلی بس هغه موږ ذکر کوو. اوس په مسله کې رالی چې خاوند وینې معنی په وارثانو کې خاوند رالی، نو په پوسته چې ښځه مړه ده. نو اوس د خاوند دوی حصې دي، یو نصف دی، یو ربع ده. نصف څه ته وایي؟ نیمه حصه. معنی د دې ښځې د مال سم نیمه حصه چې کوم د هغه میړه وړي. خو شرط دا دی چې اولاد به نه وي موجود. څه معنا؟ د ښځې که اولاد نه و موجوده نو بیا چې کوم دی دغه سړی د دې ښځې څخه 1/2 که مسله د 24 جوړېدله نو 12/24 ځکه د 24 نصف څو دی؟ 12 دی. او دا رقم دویمه حصه چې دا سړی بیا وړي د ښځې څخه دا څلرمه ده، ربع ده. معنا دغه مال به پر 4 حصو تقسیم کې 1/4 چې مال یې تقسیم کې 4 حصو په دا 4 کې یوه حصه دا سړی وړي. او که د مسله د 24 جوړوله، ځکه موږ په دا جدید میراث کې بیا مسله د 24 جوړیږي، نو بیا به 6/24 ځکه چې چوکې 24 ځکه 4 څلرمه حصه دغه 24 چې کوم د هغه 6 جوړیږي. نو ربع دی وړي په دې شرط باندې چې اولاد به موجود وي. ګوره ټیک نښان موجود دی. نو خلاصه یې دا سوله
په ذوی الفروضو کې اوله حصه موږ د چا ده وویله؟ د خاوند ده وویله. خاوند 2 حصې دی وړی سي، یو نصف یو ربع. نصف په دې شرط باندې چې اولاد به نه وي موجود، ګور کراس نشان دی، او ربع په هغه صورت کې وړی سي چې اولاد موجود وي. دویم شی چې کوم دی وارث چې کوم دی هغه دا د ښځه ده. معنی اوس ګوره په وارثانو کې ښځه پاته سوې ده چې ښځه ذکر ده په وارثانو کې، نو معلومه خبره چې سړی مړ دی. اوس ښځه بیا د خپل میړه څخه حصه چې وړی سي هغه ربع وړي، خو شرط دا دی چې اولاد به نه وي موجود. معنی ښځه چې کوم ده واده سوی دی، دوی په مابین کې نکاح سوې ده، خو اوس د هغه بعد چې کوم دی اولاد لا نه دی پیدا سوی، سړی بیا مړ سلو. نو که چیرې دا رقم صورت و چې د ښځې اولاد نه و موجوده د سړي څخه، نو بیا په دې صورت کې دا ربع وړی سي. او که چیرې واده سوی ولو او اولاد هم پیدا سوی ولو، بیا دا ښځه د خپل سړي څخه سمن وړی سي، معنی 1/8 دا مال به پر 8 حصو تقسیم کې، په دې کې به 1 حصه و دې ښځې ته ورکړي، په شرط د دې چې اولاد به موجود وي. که اولاد موجود ولو بیا سمن وړی سي.